ډیر په خوږ اواز سره ډیر په خوږ انداز سره نعتخواني وکړله. تدې نه بعد زه دعوت خطاب ورکوم هغه شخصیت ته چا چې په صحیح معنو کې د مسلک احناف عظیمه دفاع کړې ده. زه دعوت خطاب ورکوم هغه شخصیت ته چا چې فرق باطله وته په سترګو کې سترګې اچولې دي. زه دعوت خطاب ورکوم هغه شخصیت ته چا چې د خپل میشن دپاره د خپل کاز دپاره د خپل پروګرام دپاره په خپله تنه باندې ګولۍ برداشت کړي دي. زه دعوت خطاب ورکوم هغه شخصیت ته کوم چې په حقیقي معنو کې د مسلک احناف عظیم وکیل دی. زه دعوت خطاب ورکوم هغه شخصیت ته چې په دې وخت کې په دې زمانه کې د علماء دیوبند حقیقي ترجمان دی. زما مراد زما مطلوب زما مقصود مناظر اسلام شمشیر بینیاب وکیل مسلک احناف ترجمان علماء دیوبند حضرت العلامہ مولانا مفتی ندیم المحمودی صاحب خدمت کې درخواست دی چې راشي زمونږ ستاسو د وړاندې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. الحمد لحضرت الجلال والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو وروڼو، زموږ او ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د ختم قرآن په حوالې سره منعقده ده، محترم لوی علما اکابر په سټیج باندې تشریف فرما دي. ما نو مخکې هغوی تاسو ته تفصیلي بیانونه وکړله. من وروسته به انشاءالله العزیز تاسو ته اصل تفصیلي مقصودي بیانونه هغوی کوي. زه د وخت په مناسبت سره په خپل عنوان باندې څو معروضات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله. محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. د الله رب ذوالجلال موږ او تاسو ته د ژوند تېرولو دستور او منشور رالیږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې د موږ او تاسو ته په زباني حال سره وایي ما راواخلئ، ما سره خپل تعلق ښایسته کوي، ما ته وخت راکوي، ما زده کوي، ما باندې ځان پوهه کوي. که زم راواغستلمه ما سره تعلق جوړ کو، زم زده کړلمه، په ما باندې ځان پوهه کړلو، زم د خپل ژوند حاکم او رهنما وګرځولم. به یاد وساتئ دنیا کې هم ستاسو لپاره د خوشحالۍ زندګي ده، دنیا کې هم ستاسو لپاره د چین او د سکون زندګي ده، دنیا کې هم ستاسو لپاره د فتح او د غلبې زندګي ده. او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ، د قبر او د آخرت راحتونه، د قبر او د آخرت مزې، د قبر او د آخرت نعمتونه هم بیا تاسو انتظار کوي. او محترم قرآن مجید راته په زبان حال سره دام وایي که زم نغستلوا ما سرم تعلق جوړ نکو، زم عزت نکړلوا، ما باندې ځان پوه نکړلو، زم په دنیا باندې نافذ نکړلوا. به یاد وساتئ دنیا کې ستاسو لپاره د مشکلاتو زندګي ده، د تکالیفو ژوندون دی، د مصیبتونو ګزران دی. او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت عذابونه به تاسو انتظار کوي. الله دې موږ ساتي. امین ووایي ټول ملګري، امین ووایي.
تاسو د قرآن ختم ته راغلي د ستربندۍ ته راغلي ویښ او بیدار کېنئ دغه بچو ته خراج تحسین پیش کړئ یقینا که تاسو داسې خفګان سره ناسي تاسو داسې پریشانۍ سره ناسي چې هلته ستاسو اواز هغوی ته تسلي ورنه کړی شي خراج تحسین ورنه کړی شي یقین وکړه بیا به زما او ستاسو دلته د راتلو څه فایده پاتې نه شي په زور ووایئ انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه اوچتوي عزت ورته ورکوي سربلندي ورته کوي ويذو به آخرین او الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه ذلیله کوي ذلت او پستی ور باندې مسلط کوي محترمو کوم خلکو چې د رب کتاب راغسته دي د سره تعلق جوړ کړي دي د رب په دغه کتاب باندې ځان پوه کړي دي بیا پر رب دغه کتاب رب په دغه کتاب باندې خپل وخت لګولې دي په دې خپل پیسې لګولې ده دته بچي وقف کړي دي چا چې دا خپل ژوند د سور ګرځولې دي تاریخ موږ تاسو ته راخی هغه خلکو دنیا کې د فتح ژوندۍ تیر کړي ده د غلبې ژوندونه تیر کړي دي تاریخ موږ تاسو ته راخی دغه خلکو په دنیا باندې حکمرانی کړي ده لیکن کوم خلکو چې د شاته ورزولې دي د سره تعلق نه دی جوړ کړي طرف په دغه کتاب ځان نه دی په کړي طرف دغه کتاب ته وخت نه دی ور کړي طرف په دغه کتاب ته خپل اولاد نه دی ور کړي طرف په دغه کتاب خپل ژوند او ژوندۍ نه خسته کړي بیا تاریخ موږ تاسو ته راخی دغه خلکو په دنیا کې د مفتوحیت ژوندۍ ته رکړي ده د مغلوبیت ژوندونه تیر کړي دي تاریخ موږ تاسو ته راخی دغه خلک همیشه بیا د نور قومونو ما تحت سیدلی تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین هغه قوم دا درب کتاب راواغسو د سره خپل تعلق جوړ کو د عزت کو دی باندې ځان پوه کو بیا صحابه کرامو د خپل کور زندگی د خپل بازار زندگی د خپل عدالت زندگی دا د رب په کتاب باندې خسته کړله هغه صحابه بیا رب په دنیا کې عزتونه ورلله بیا هغه صحابه کرامو رب کائنات ته ورسول بیا هغه صحابه کرامو د رب فضاګانې ورته مسخر شولې د رب هواګانې مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب ځنګلونه مسخر شولو صحابه کرام به کائنات ته ورسېدل رب ورته کائنات مسخر کړله رب ورته کائنات تابع کړله صحابه کرام به په کائنات باندې حکمرانی کوله یو صحابي فرمایي شپه د صبر دی یو ځکه ځنګل کې دیو باندې شپه راځي دلته زمرو درندگانو خطر ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي اور ځنګل زمرو تاسو دې پته وي نن دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ورونه رسوي صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو سلور طرف تر ځنګل زمري راځي درندگان راځي د حفاظت د د پهرې د بار بدريږي صحابه فرمایي شپه سبا شولا مونږ خپل طرف ته کوچ اراده وکړه مونږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمریو درندگان خپل طرف ته واپس شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور دی ایران فتح شو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنگی کمانډر دی قومندان دی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه طرف نه خطر راغی ساده کله چې مجاهدین اسلام د دلته نه فارغ شي بیا د رسید او سمندر وګونه اخوا چې کوم خلک وسیږي حدود دي دغه خلکو تم په داسې وبو باندې ورشي د رب د دین دا پیغام هغوی تم ورسوي دغه تم د رب دین غالب کوي د رب دین ته غلبه ورکوي دوی چې کله دلته نه فارغ شو دیو په تیاری کې سبا ته الته حمله کوونکي دي هغه طرف ته ورتلونکي دي هغوی ته پته لګېدلې وه هغوی کښتۍ وسوځولې د عام دولت ټولې ذریعې ختمې کړلې لارې مسدود کړلې یو طرف ته صحابه کرام ور راغلي دي د تلو لاره نشته دی سعد رضی الله تعالی سلمان فارسی نه تپوس کې سلمانه
یو طرف ته امیر المؤمنین حکم دی بل طرف ته سمندر دی اوبه دي څه کوو او ورته جواب ورکړي سلمان ساده همدغه سمندرو رب سیدنا حضرت موسی علیه السلام ته لارې ګلاره ورتلله همدغه سمندرو رب فرعون غرق کړلو همدغه اورو رب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ته ولي گلزار وگرزو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے اندازی گلستہ پیدا ورطوئی سلمان سکو دے ورطوئی سادہ تزمنگ مشری تزمنگ جنگی قمندانے خپل اسد سمندر دا پاس ورا چوا مندر پسیو موسیٰ علیہ السلام رب نرم موجود دے اگر منتر سمندر پلار پاس باندی لار رکھئی روایاتو کی رازی دیو خپل اسون پا سمندر دا پاس وروا چول دغه قافله د مجاهدینو صحابه دا سره د اسونو په سمندر د پاسه تیر رسوله روایاتو کې راځي د سمندر اوبو د دیو د اسونو خپل نه ویلم دی کړ محترم یو قوم دغه د الله کتاب اوچت کو خپل ژوند او زندگی په دغه استقلاله الله فتح ورللا الله غلبه ورللا هغه صحابه کرامو ته په کائناتو کې عزت ورکو یو مونږ تاسو زمونږ د قرآن سره تعلق زمونږ د قرآن او د دین سره تعلق رسمي پاتې شوی دی بس نن 98% مسلمانان په قرآن نه پوهیږي 2% 1% هغه خلک دی په قرآن پوهیږي تعلق ساتي د سره 98% مسلمان خوب نن په قرآن باندې نه پوهیږي د قرآن سره نه بلد دی نشنا دی او صرف دانا چې نه پوهیږي احساس هم نشته دی چې دغه د رب کتاب دی ما ته راغلی دی بس ځان پوه کول غواړي مسلمان سره احساس دا ختم شو کم عالمگیر کتاب چې الله دغه امت ته رالیږلی و دغه قوم ته رالیږلی و نن مسلمان ځوانان دغه سره ناشنا شو نن مسلمان قوم دغه سره ناشنا شو د مسلمان په ذهن کې د قرآن اهمیت څه پاتې شو که کله جرګه وه بیا به په کلي کې جرګمار راخلي دا قرآن به مخې ته ږدي جرګمارو ته به قسم ورکوي که کله عدالتي فیصله وه بیا به جج صاحب دا قرآن راخلي قسم به ورته ورکوي که کله مړی وشو که کله د دکان او د کور افتتاح وه بیا به قاریان صاحبان راولو د برکت د پاره په دغه کتاب بلولو نور د قرآن اهمیت ختم شو د امت په ذهنونو کې د قرآن هغه احساس ختم شو چې دا د رب دستور دی ما ته رالیږلی دی رب په دې کې ما ته څه ویل غواړي یقین وکړئ مسلمان د دغې سره ناشنا دی کاش که دغه جج صاحب د چا ویلي وی جج صاحب د قرآن د قسم دپاره مه راخله ستا په عدالت کې د انګریز نظام دی د رب کتاب دومره مظلومه شو دا صرف د قسم دپاره راغلی دی کاش که دغه جرګمارو ته چا ویلي وی په دې قرآن قسم مه ورکوه د قرآن زده کړه په دې فیصله وکړه کاش که دغه حاجي صاحب ته چا ویلي وی دا صرف مړو ته مه وایه دغه مړي ته ووایه دغه مسلمانان په دې پوهه کې چې دا په خپلو ځوانو کې د قرآن زده کوي دا په خپل ځان باندې حاکم کوي دا تاسو ته عروج درکوي دا تاسو ته مخ په وړاندې لاره درښیي دا ستاسو د دنیا او د آخرت د عزتونو محافظ کتاب دی لیکن د مسلمان تعلق د قرآن سره ختم شو یقین وکړه نن یو مسلمان په ذهن کې د انګریزۍ د کتاب محبت شته دی اهمیت ورسره شته دی کوم بچی چې سکول ته ځي کالج ته ځي ته ګوره دغه بچي سره څومره خوارۍ کوي څومره پیسې پرې لګوي لیکن مسلمان نن ذهنن دې ته نه دی تیار چې د رب کتاب ته وخت ورکړي د رب په کتاب باندې ځان پوه کړي د رب کتاب هغه په خپل بچي باندې زده کړي د رب کتاب باندې خپله پیسه ولګوي مسلمان نن دې ته ذهنن نه دی تیار مسلمانان ځوانان هغه په ټیک ټاک کې اختري په موبایلو کې اختري قرآن سره وایي تعلق نشته دی دغه وجه د نن په بوره دنیا کې مسلمانان د مشکلاتو سره مخامخ شو د تکالیفو سره مخامخ شو د مصیبتونو سره مخامخ شو نن د پوره دنیا کې تاسو وګورئ چېرته یو خطه ماته وښایي مسلمان کمزوري او مظلومه نه یلته د فلسطین حالات خو تاسو وګورئ یقین وکړه نن یو دغسې حالت دی لکه د یو چا کور ته چې پردی څوک رادننه شوی وي د ده د زنانو بې عزتي کوي عزتونه تار تار کوي د ده په معصومو بچو باندې ظلم کوي درندګي کوي تشدد کوي دی ورته دا هم نشي ویلی ظالمه راته څه کوي لاس یې نشي ویلی په خوله هم ورته نشي ویلی ظالمه راته څه کوي
یقین وکنن عالم اسلام هم دغسې د خاموش تماشایي کردار ادا کوي. مسلمان حکومتونه د هغوی به چلو مجبوریانې وي، لیکن مسلمانانو ځوانانو زموږ ستاسو مجبوري نشته دی. تاسو ته یاد دي میاشت مخکې چې په هغه فلسطین کې د طیارې نه یو اسپتال باندې بمباري وکړله، 500 کسان یې پکې شهیدان کړل. هغه منظر به تاسو کتلی و. یو معصومه بچی و، د هغې د یو بر یو غټ ورور و، هم ماشوم په وینو باندې سور و، دا ګوتې یې کټ شوې وې. هغه خپل رور ته لاس ورکړی و، دغه بچي د ځان نه کشر رور ته تسلي ورکوله. سب ویلي هغه بچو چې خپل رب ته ورغلي، پروردګاره کله چې به موږ اور راورېدو مسلمان نوجوانان د کرکټ د تماشې نه نه فارغ، او مسلمانانو ځوانانو دومره بې احساسه ولې شوي. په کرکټ ستا زړه ته درد رسېږي چې جواري د دې قتل هم حرام دي شرعاً. زما ملک کرکټ وبېلو، لیکن د مسلمان بچي په وینه باندې ستا زړه درد ونه کو. تا ته په کرکټ باندې درد ورسېدو نوجوانه، په قبله اول باندې ستا زړه کې درد پیدا نه شو، ستا د اسلام لیول چېرته ورسېدو؟ لږ سوچ خو وکړه. یقین وکړه احساسات مړه شو، ختم شو. مسلمان د مسلمان په درد باندې غمجن نه دی، دردمن نه دی. په مقدساتو باندې د په زړه کې درد نه راځي. یقین وکړه دغسې قوم دا د دې حقدار نه دی چې د مسلمان وویلی شي. مونږ ته ذهن کې دا یو خبره راستولی شوې ده، ویره مسلمان قوم کمزوری ولې شو، مظلومه ولې شو. د دنیا ته که تاسو لاړ شئ، نن د مغرب نه متاثره دانشوران مونږ ته وایي ویره وجه دا ده مونږ سره ټکنالوژي نشته دی، مونږ سره اسباب نشته دی، وسایل نشته دی. یقین وکړه محترم، اصل وجه دا نه ده، اصل وجه دا نه ده. تاسو لږ خپل تاریخ وګورئ، خپل اولنی وخت وګورئ. هغه صحابه کرامو تاریخ اوچت کوي، دا زما ستا اسلاف دي، مشران هم دي. قیصر او کسرا د هغه زمانې سوپر پاورونه وو، لکه نن سبا چې روس او امریکا دي. لیکن ته په تاریخ په شاته اوراقو باندې نظر واچوه، د وخت دغه سوپر پاورونه دا زما الله د صحابه کرامو خدو ته راوستي وو. مسلمان نوجوانه خپل تاریخ اوچت کې په هغې باندې نظر واچوه، خپل تاریخ مه هېروه، خپل اسلاف مه هېروه، خپل اکابر مه هېروه. دغه مسلمان وي، دغه مسلمان چې کله د قرآن سره او د دین سره تعلق و، قسم دی دا د وخت مغروره کافرانو، دا د وخت متکبره کافرانو، دا د وخت بدماشانو کافرانو زما ستا مشرانو ته ټیکس او جزیه ورکړې ده. نن چې زموږ د دین او د قرآن سره تعلق ختم شو، موږ مغلوب شو، هغوی غالب شو، موږ نه ټیکس او جزیه اخلي. نن د مسلمانانو حالت دا دی، د خپلې مقدساتو تپوس نشي کولی. ولې کوئ دغسې؟ د مسلمان بچي د مسلمان خور تپوس نشي کولی. ذلت او دا د رب وعده د انوتم هدنا د آسماني دین د پیروکارانو سره د رب وعده ده. دا د رب دا قاعده او قانون د مفسرین ذکر کوي. کله چې د آسماني دین پیروکار هغه روګرداني شروع کی، هغه سرکشي شروع کی، هدنا رب وعده کړي د زه به واپس کېږم عذاب ته. رب ورته هغه وخت کې قانون بیان کړی زه به واپس کېږم عذاب ته. او مفسرین لیکي کله چې د آسماني دین پیروکاران دیو روګرداني شروع کی، دیو انحراف شروع کی، رب ور باندې غیر قومونه مسلط کی او دیو ور باندې ډوي هم دغسې نر خپل عزت تپوس هم بې نشي کولی چې ولې بې عزته کېږو. ممتاز محترمو د هغه حالاتو سره مخامخ شو. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. رب هم دغه فلسفه راښیي. عزت اسبابو کې نشته دی، عزت ټکنالوژي کې نشته دی، عزت مادیاتو کې نشته دی. عزت د رب سره په تعلق جوړولو کې ده، عزت د رب د دین سره په تعلق جوړولو کې دی. ولكن المنافقين لا يفقهون. رب فرمایي دغه فلسفه د منافقانو په سمجھ کې نه راځي. دیو جن محترم عظم وکړي چې د قرآن سره به تعلق جوړو انشاءالله. ټول ووایو انشاءالله.
څومره مشران ناست دي نن دومره عزم وکړي کم از کم که تر ننه پورې زما سترګې د قرآن سره اشنا نه دي د خپلې سترګې به د قرآن سره اشنا کوي انشاءالله د خپل غوږونه به د قرآن سره اشنا کوي انشاءالله د خپل زړونه به د رب په دغه کتاب باندې ښایسته کوي انشاءالله په دغه باندې به اباده وي انشاءالله عزم وکړي ټول مسلمانان انشاءالله کم از کم د چا سترګې چې په میاشت کې د قرآن سره نه مخامخ کېږي نن واده وکړي روزانه به یو پاڼه یو دو رکوع کم از کم د قرآن تلاوت کوي انشاءالله کوو به انشاءالله دویم نمبر خپل بچیو باندې به د رب دغه کتاب زده کوي انشاءالله العزیز یقین وکړه که کله مونږ دوباره خپل زوړ حالت ته واپس شو مونږ خو هغه خلک وو دا پیزاګانې زمونږ د تکبیرونو په نارو باندې ډکې وي دې سمندرونو د پاسه رب مونږ ته لارې راکړې وي دا د ځنګلونو زمري او څاروي دی مونږ ته تابع کړي او مسخر کړي وو نن پیزاګان هم زمونږ دشمني دي نن سمندرونه هم زمونږ په خلاف دي نن ځنګلونو څاروي هم زمونږ په خلاف دي یقین وکړه کله ما ته بغاوت ته مخامخ شوي یو د رب د کتاب سره هم تعلق ختم شوی دی ما ته باندې همدغسې پستې مسلط دیو جنا اول نمبر محترم مسلمانانو ذهن جوړ کې دا د رب کتاب د پیغام د کې خو نه ورته کنه چې رب راته سوی دا رب یو قانون را لېږلی مسلمان نن دغه کتاب په تور د قانون او نظام قبلولو ته نه دی تیار دیو جنا معاشره کې زموږ د علماو سره دشمني وي د عالم سړي څه کار دی په سیاست کې یقین وساته که کله ته دینی سیاست غواړي که کله ته قرآني نظام په خپل عدالت کې غواړي په خپل تاڼه کې غواړي په خپل معاشره کې غواړي بیا دغه خلک په قرآن باندې نه پوهېږي علما به راولي او بعضې خو پکې د دینداره په نوم دي نوم یې ورته دا ایښی جمهوریت کفر دی وډ کفر دی ستا سره زموږ جګړه په جمهوریت نه ده ستا سره زموږ جګړه په وډ باندې نه ده لیکن مونږ کې بله لار نشته دی بله لار ته راوښایه ظالمو په دغه وخت کې د علماو دپاره خنډ جوړ شي د علماو مخې ته ودرېږي هغه تاغوتیانو دپاره اعلی کار جوړ شي کوم چې په دغه ملک کې د دین دشمنان دي د مدرسو دشمنان دي هغه د شاعر اسلام دشمنان دي او مونږ تاسو خو یې ګورو ضد جدا شی دی دا اوس د فلسطینیانو مقدمه وه د پوره دنیا اسلامي ملکونو کې ماته یو ملک وښایي چې د دغې مقدمې د هغې وکالت یې کړی دنیا کې د لډرانو کې راته وښایي د په پوره دنیایي سطح باندې صرف دغه یو د علما دي جمعیت علما ډله ده قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاته مولالیه دی په سپینه ږیره باندې دلته روډونو ته م راوځي بهر دنیا تمزي د هغوی ده هغه ماشومانو هغه زنانو هغه اسلامي مقدساتو د حفاظت دپاره ناره لګوي که کله دلته د مدرسې خبره راځي د ختم نبوت مسله راځي همدغه علما مخې ته ولاړ دي اوس د دغه قوم بدقسمتي ده چې د دوی په زړونو باندې رب مهر د جباریت لګولی دی چې دغسې یو ښه لیډر پرېږدي یو ښه رهنما پرېږدي یو ښه عالم پرېږدي د علماو دغه ډله پرېږدي چې ملکي علما ولاړ دي بهرنۍ دنیا علما د هغې تایید کوي دیو د هغې خدمات په خپله ویني که کله سخته راشي دیني سخته راشي دنیوي تکلیف راشي بیا د دې ټولو په خوله باندې دغه یو مولانا صاحب نامه وي د دیو سترګې هغوی طرف ته اوچتېږي لیکن کله چې د بدلون وخت راشي چې موږ دغه خلکو ته هغه اقتدار په لاسو کې ورکو د اقتدار واګې ورته په لاس کې ورکو دغه قوم بیا د هغه علماو مقابلې ته راوځي د هغوی مخالفت شروع کړي هغه د دجال ملګري سپورټ کوي سبا ته ورباندې بیا خپله پښیمانه وي دیو جن عزم وکړئ چې څومره موس کېږي د علماو ملګرتیا به کوي انشاءالله العزیز نه نه ټول ووایي انشاءالله که ورسره ملګرتیا انشاءالله نعره تکبیر نعره تکبیر سبیلنا امارت اسلامی افغانستان امیر المؤمنین مولانا هیبت الله اخوندزاده صاحب دغسې خاموش یقین وکړه د زموږ څلور جلسې روزانه وي دغسې خاموش خلک ما نه دي کتلي تاسو څنګه خاموش پته نه لګي خفه یې یا زموږ خبرې در باندې بدې لګېږي څه وجه ده یقین وکړه تر اوسه پورې پوه نه شو خفه کېږي خو نه زموږ په خبرو باندې بیا لږ د ویښو خلکو اواز ولګوئ مړه خفه کېږئ خو نه ویښ یئ مونږ به د چا ملګرتیا کوو
وایي د چا ملګرتیا به کوو معنا مولانا صاحب راغی هغې نارې ولګولې د افغانستان د طالبانو الله تعالی دې ورته استحکام ورنصیب کړي ابید ووایي نن ټوله دنیا یې ګوري ټوله دنیا د طرف نه ورباندې پابندۍ دي معاشي پابندیانې دي لیکن ته ورشه نن هلته زما ستا د مول نارضالي ده امن دی خوشحالي ده دا د اسلامي نظام برکات دي هلته د علماو اقتدار دی د علماو حکومت دی پاکستاني مسلمانو ویښ شئ بیدار شئ د خپلو علماو ملګرتیا وکئ که وینه نه شئ ورکولی بچي قربانۍ ته نه شئ ورکولی کم از کم د علماو ملګرتیا خو د اوټ په ذریعې سره کولی شو که نه شو کولی شو که نه شو کولی بیا به ویښېږو بیدارېږو به نور به د غفلت دغه څادر لرې کوو د خپلو علماو سره به څنګ ودرېږو انشاءالله العزیز بهرحال معرض کوو محترمو زمونږ د عزت لاره قرآن ته ورپسې د دین ته ورپسې د بله هېڅ لار نشته او دغه مدرسې علما د مونږ او تاسو ته اواز راکوي دا زمونږ او ستاسو مزید د دغه ذلت نه غلامۍ نه ازادول غواړي خو تاسو ته مې راوپسې مسلمانانو دا کومه لار چې تاسو نیولې ده په دې کې عزت نشته دی په دې کې شته عزت هم لاړ او یقین وکړه زمونږ او ستاسو خیرخواهان دي قسم دی په دا روی زمین د دې نه بل خیرخواهان زمونږ نشته همغو تاسو وګورئ ستاسو بچو ختمونه کړي دي هسې یوې خبرې ته خو سوچ وکړئ کله د یو چا په بچي تکلیف وي یو څوک درله دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي څومره شکریه ادا کوئ احسان د اسبابو درجه کې ستا بچی یو تکلیف نه بچ کړي څومره شکریه ادا کوي لیکن سوچ دې کړی دی را روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي دا سترګو کې به اوښکې ختمې شي د دننه نه به وینې را شروع شوي دي دا علما قاریان ستاسو بچي د دغه را روانې تباهۍ نه بچ کوي د دغه مشکل نه بچ کوي قسم دی دا په مخ د ځمکې زموږ او ستاسو لوی خیرخواهان او محسنین دي د دې نه بل څه قرباني کېدی شي دې علماو قاریانو مدرسو والا زموږ او ستاسو بچو د سبا دپاره خپل نن قربان کړی دی نن هم که تاسو یو مدرسې ته ورشئ یو جومات ته ورشئ د عالم قاري صاحب د تنخواو د وظیفې ته به څوک شپږ اته زره لس زره روپو باندې دوی نن هم ګزاره کوي مونږ خلکو سوچ دا وي مونږ وایو یاره بس د دې ملایانو ضروریات نشته د دې ضروریات نه لري یقین وکړه دا ضروریات لري دا مشکلات لري خو دوی خپل ضروریات ډبو کړي دي ځکه دوی ته پته ده مونږ په هغه بې حسه معاشره کې اوسېږو په هغه بې احساسه معاشره کې اوسېږو چېرته چې اسلامي ملک بجټ پاس کوي په دې بجټ کې د ډمخانو دپاره حصه وي د سینماګانو دپاره حصه وي د کرکټ والاو دپاره حصه وي په دغه بجټ کې د هرې طبقې دپاره حصه وي لیکن ظلم دا دی په دغه بجټ کې د جومات دپاره 15 روپۍ حصه نه وي د مدرسې دپاره 15 حصه نه وي هلته د فلم او د ډمتوب او د کرکټ د استاذ دپاره لکونه تنخواه بهانه وي لیکن په دغه بجټ کې د دین او د قرآن د استاذ دپاره 15 روپۍ حصه نه وي هغوی ته پته مونږ په هغه معاشره کې اوسېږو چېرته چې زما یو مسلمان رور په کوم بچي انګریزي تعلیم حاصلوي لکونه روپۍ په هغه باندې لګول د ضمیر او ذهن خبري لیکن کوم بچی چې مدرسې کې قرآن زده کوي دغه بچي باندې 15 روپۍ د ده زړه هغه نه ودي دې وجې نه خپل ضروریات ډبو کړي دي خو دومره ځان مه کمزوري کوئ پښتنو ځان بیدار کوئ ویښ کوئ عزم وکئ کوم علما چې زمونږ بچي د آخرت د تباهۍ نه بچ کوي زمونږ دپاره د زمانې ظلم او ستم برداشت کړی دی مونږ هم د هغه علماو ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز ټول ووایه انشاءالله مجموعي اواز نه راځي ټول ووایه انشاءالله ملګرتیا به کوو ورسره انشاءالله خو ملګرتیا به د پیسو کوو زمونږ پښتانه چې اکثر جماعت مدرسې ته هم راشي وایي یاره مولوي صاحب زه ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورته ورکړه ضروریات یې پوره کړه دعا به درته هغه وکړي و چې ته هم دعا کوې هغه هم دعا کوي بیا خو کار نه چلېږي څه خلک به دعاګانې کوي څه خلک به ضروریات پوره کوي تقسیم د کار به کوو بیا به نظام چلېږي انشاءالله العزیز انشاءالله خو ووایي که نه تاسو یې نه وایي پته نه دی خو ثواب میلوي ټول ووایي انشاءالله کوبر سره تاون زبګلې په تور تاسو ته وایم د پنجاب تلاړ شي د پنجاب تلاړ شي په جمعاتونو کې مونږ گزار نه وي لیکن ته ګورل ته بګرمه کې سیان پکې لګېدلې وي زمون کې پکې کې پښتنو کې دا حالت دی یقین نو که مونږ په درځو جمعات کې 55 ضرورت وي
زمون پښتانه تر هغه وخت پورې احساس نه کوي تر څو چې ورته مولوي صاحب قاري صاحب راغلی نه یجي صاحب تاسو چې پکې مونځ کوئ ستاسو بچي چې پکې قرآن زده کوي درس کوي هغې ته یو 50-50 ضرورت دی لږه چانده ورانه کړي تاسو لاړ شئ د کراچۍ حالات وګورئ د نور پنجاب سند د هغوی په غټو مدرسو پسې 20 लाख 25 लाख ماهانه د اوړي ګرمۍ بل راشي روزلي د هغوی هغه سیطان چې ځان ته دیندار هم نه وي صرف ژبې مونځ ته راغلي یو لیور کې هغې جب کې کېږدي څوک ته خبر هم نه هغې داخل کړی او زمونږ که دلته 10,000 بل هم د بجلۍ د جومات راشي بیا ګوره کمیټۍ والا یو میاشت د امام صاحب سره لانجوي مولوي صاحب دا دومره بل ولې راغلی دی بیا مولوي صاحب 50 پېر اعلان کې خدای وبخښي بل راغلی دی لکه چانده واچوي چې دا خو د خلکو دغسې مه کوئ محترمو د خپل لاسونه په دې خلکو ګلاو کوي رب به درته خپلې خزانې کلاو کړي که دا هم دغسې تنګ وساتل رب به در باندې خپلې خزانې بندې کړي د دې وجې نه عزم وکړئ چې دا زما ذمهداري ده مدرسه و جومات او عالم سره به ملګرتیا کو د دې ضروریات به پوره کوو په هر قیمت به دا آباد ساتو انشاءالله یقین وکړه نن کفر غواړي د مدرسې کمزوري کوي دا درسګاهونه کمزوري کوي ځکه هغوی ته پته ده تر څو چې دا درسګاهونه ژوندي وي د مسلمان بې حیا کول ممکن نه دي که کوم مسلمان د لاس نه قرآن اخیستل ممکن نه دي علماو عوام بیا د علماو سره بدزره کول د هغوی نه کټ کول دا ممکن نه دي د دې وجې نه د هغوی ګزار په دغه مدرسو دی په دا علماو دی په دا قاریانو درسګاهونو دی هغوی ته پته ده دغه کمزوري کوي لیکن مسلمانانو دا چاته کمزوري کولو ته مه ورکوئ قسم دی که دا کمزوري شو را روان نسل به اسلام نه پیژني قرآن به نه پیژني حیا به نه پیژني د حلال او حرامو تمیز به نه پیژني د دې وجې نه عزم وکړئ چې کور کې به نهارې تېرو لیکن مدرسه به انشاءالله په هر صورت آباد ساتو انشاءالله ساتو به د دې وجې نه نن ټول عزم وکړئ چې زموږ کاروبارونو کې زموږ زمیندارو کې به د دې مدرسې جوماتونو حصه وي انشاءالله خپل رب شریک کړئ د ځان سره ګوره که ستا سره یو کاروبار کې زه شریک یم کله به زه ونه غواړم چې ستا کاروبار دې تاوان وکړي رب شریک کا مدرسه جومات عالم قاري د هغې حصه چې تا وکړله په زړه کې ووایه ربه ته مې شریک کړئ نن نه پس به زما په مال کې دغومره د مدرسې حصه وي د جومات حصه به وي د قاري صاحب مولوي صاحب حصه به وي زما زمینداره کې زما په اجارې کې زما په زمینداره کې زما په هغه په تجارت کې زما په دکاندارۍ کې زما په تنخواه کې زما په کاروبار کې دا به د رب حصه دا به زموږ دوی ته ورکوو انشاءالله العزیز ورکوو به د چا را سره واده ده دواړه لاسونه را سره بلند کړه نه لږ پوره پوره اوچت کړئ پوره پوره دغسې لږ سات اوچت ونه نیسئ دا واده ده انشاءالله نه که نه اواز په زوره کې لاس مخکې کوئ واده ده انشاءالله شاته ملګرو اواز نه راځي واده ده انشاءالله واده هم را سره وکړه ګوره اراده نه ده تبلیغي ملګري الله تعالی دې ورته ډېر خیرونه ورکړي الله ته ډېر خیرونه خورئ الله دې همدغسې دا قافله شادابه وساتي آباد او تر و تازه او ژوندی دې وساتي ایو امیر صاحب ټایم یې لیکو ایو ورته پاسره د ارادې نوم تېر شو ورته امیر صاحب هغه څه شی چې خلک یې لیکي یو ځینه نو هغه نه یو مؤدب درته ان الله د کان مسؤولا دا به پوره کوي انشاءالله العزیز په زور انشاءالله پوره کوو انشاءالله او چې قیمت په ورځ الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبره یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی سترګې مې اوچتې دي ډاډه یم د الله پیغمبره کله چې دنیاې کفر را جمع شوی و زمونږ دا مدرسې کمزوري کبلې دا اهل حق علما قاریان یې کمزوري کبل هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نوڼۍ راغستې وه ما د دیو سره شریکه کړې وه ما پکې د دیو حصه کړې وه د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په صبر کې روم ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې روم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جومات د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو صبر کې روم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بدلې وو فقر و پاقي تېرولی الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله زه ستا د دغه وارثانو سره ولاړ وم الحمدلله ودرېږو به انشاءالله ودرېږو به
مدرسو سره به تعاون کوو انشاءالله را روان دور کې مهم کې د علماو سره به څنګ ودرېږو د اهل حق علماو سره د هغوی مټې به مضبوطو ملا به مضبوطو دغه مدرسو سره به تعاون کوو خپل بچي به دینداره جوړو انشاءالله العزیز لږ په زوره راسره اواز ملګری کړي انشاءالله لږ په زوره انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا جزاکم اللہ داو زمون اوساس و مہمانی خصوصی ہر دل عزیز شخصیت مولانا مفتی ندیم محمودی سے چمونگ او تاسو دے پشاندار وعد